رواه البخاري. وعن الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، فعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم في اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم. رواه الدارمي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام دغه عظیم روحانی تربیتی او علمی غونډې ډیر عظیم روحانی شخصیت پیر صاحب محترم حافظ خواجہ سلطان محمد درویش صاحب، اکابر علماء کرام، خصوصا زمونږ استادو د اسلافو د اکابرو نشانی، او یو عظیم محدث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب چې الحمدلله په څلورو واړو سلسلو کې د ملک د ډیرو لویو اولیاو نه اعزازا هغې ته خلافت ملو شوی دی، خو چې د کوم ولی په نظر لګېدلی دی نو اعزازي خلافت یې ورته ورکړی دی. هغه هستي دلته تشریف فرما ده حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا طاهر الرحمن صاحب، مولانا ڈاکٹر الہی جان صاحب، او دارنګ عظیم هستی را روانی دی حضرت مولانا سعید یوسف صاحب، او زمونږ د جمعیت علماء هند جنرل سیکرټری د محمد میاں صاحب داغین وسه، او د اوسنۍ جامعه مدنیه د لاهور داغی شیخ او محتمم جناب محمود میاں صاحب اغیم مردان تر رسیدلی دی درنګ سات لبه تشریف راوړي. محترم معززان، دا زمونږ استادو د دغه اهل تحقیق او د مسکن د درویشانو کې التماحانه ام تربیتی اجتماعات کیږي، او دارنګ سالانه دغه عظیم روحانی اجتماع دلته کې چې کوم دی صاحب رواني. په دې وجه باندې محترم معززانو نن ضرورت د دې خبرې دی چې زمونږ استادو ربط او تعلق د شریعت دغه متبعین پیران او دغه روحانی معالجین د هغې سره چې کوم دی صاحب پیدا شي. په دې وجه باندې محترم معززانو زمونږ یو ډېر لوی انسان د تصوف د لاین د امام حیثیت چې لري د حضرت شیخ الهند رحمه الله په شاګردانو کې حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله، هغه به طالبانو ته باقاعده نصیحت کو چې کوم طالبان په فارغېدل ورته به وي بچیا وی علم بغیر د یو شیخ کامل د نسبت او د تعلق نه مثال د هغه اودس د جلوس ورپسې مونځ نه. نو په دې وجه باندې محترم معززانو څومره اکابر او اسلاف زمونږ او د تاسو کې تیر شوي دي، او خاص طور باندې زمونږ او ستاسو ربط او تعلق په دغه جنوبي ایشیا کې چې د کوم سوچ او د فکر د دیوبند د فکر سره دی، نو د هغې د شیخ او د محدث او د محتمم نه والا بلکې د مدرسې د خادم او د ټلۍ وهلو او د لنګر د پخلي کولو پورې دا به یو ډېر لوی صاحب نسبت انسان چې کوم دی صاحب و. په دې وجه باندې محترم معززانو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي موږ د دواړو جهانو د سردار نه یوازې دا ظاهري علوم چې دا کوم د احادیثو شکل کې موږ تاسو ته بیانو دا هم د ځان سره محفوظ کړي نه دي، بلکې حفظت من رسول الله وعاءین، موږ خو د رسول الله نه دوه لوښې حاصل کړي دي، دوه قسمه علمونه هم حاصل کړي دي. یو خو دغه چې دا د احادیثو په شکل کې زمان تابعی روایت کوي، د هغه نه تبع تابعی روایت کوي، او بل چې کوم دی هغه د سینو هغه علوم دي چې زمونږ سینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رامنتقل شوي دي. په دې وجه که زه فلو بسسته فیکم که دغه خبرې زه تاسو ته ښکاره کوم چې د عامې معاشرې خلک د هغې نه واقف نه، نو دا کېدی شي چې زما د هلاکت سبب وګرځي. د هغې علماء کرامو څو تاویلات هغې کې کړي دي، خو بعضې زمونږ مذهبي مشرانو او دارنګې شارحینو د احادیثو د هغې نه د تصوف د علم اخیستی دی چې یو سړی د دغې اسرار او د رموزو نه واقف نه، نو دا ورته د هوښیارو خلکو کار یا دا بدعات وغیرو باندې چې کوم دی صاحب حمل کوي. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په هغه زمانه کې د دې د خورولو دغه خطره چې کوم دی صاحب ښکاره کړه، او امام حسن بصري صاحب فرمایي وایي دا علم په دوه قسمه باندې دی. یو علم خو هغه دی چې ژبه باندې زه تقریر کوم، وعظ نصیحت کوم، د پیغمبر احادیث او د قرآن آیتونه بیانوم،
خو هغه فرمایي امام حسن بصري صاحب وایي دا د الله د طرف نه په دې انسان باندې حجت دی که د دې باوجود دغه عملي او دارنګه د کردار په حواله باندې په هغې باندې عمل چې کوم دی صاحب دا رانه دی نو بیا د الله د طرف نه د ده د مؤاخذې لپاره دا یو ډېر لوی حجت دی او هغه امام حسن بصري صاحب فرمایي وایي دویم علم د هغې تعلق د زړه سره دی وایي دغه علم نافع دی په دې وجه باندې محترمو عزیزانو زمونږ علما کرام څومره اکابر کې تېر شوي دي هغوی په دغه میدان کې ډېر لوی محنتونه چې کوم دی صاحب کړي دي زمونږ یو ډېر لوی عالم چې اوس هم په دې پاکستان کې دی دنیای د مفتی اعظم په نامه حضرت مفتی رفیع صاحب حضرت مفتی تقی صاحب د لوی علم خاوندان دي علمي میدان کې ډېر لوی خدمات دي او هغه فرمایي چې زما شیخ او مربي او زما استاد دا زما والد محترمو او دارنګې د هغه نه د قیدې نه واخله تر د حدیثو د تخصصه پورې ما دا تمام علوم حاصل کړل او بیا یو ځل د افریقې په دوره باندې هغه فرمایي زه د خپل پلار سره لاړم نو وایي هلته زما دې پلار ته ډېر علما را جمع شو هغې علما زما د پلار په لاس باندې بیعت وکړه څوک چې د مخکې نه مریدانو هغې تجدید د بیعت وکړو چا وظایف اخیستل نو وایي د شپې زه د خپل پلار سره یوازې شوم حضرت مفتی رفیع صاحب فرمایي وایي ما دې نه مخکې څو ځل درخواست کړی بیا مې ورته درخواست وکړه چې حضرت ما علم د تا نه حاصل کړی ته مې پلار مې ته مې استاذ مې او ته مې رهبر او رهنما مې نو که په دغه میدان کې ته زما چې کوم دی شیخ وګرځې او زما دغه نسبت هم د تا سره قایم شي نو دا به ډېره ښه خبرې وایي ما ته پلار وویې چې تر اوسه پورې تا ته به ما نه کول وجه به مې درته نه بیانوله نن درته وجه بیانوم چې د پیر او د مرید دا یو ډېره نازکه رشته دی دا ډېره د ادب او د احترام رشته دی د پلار او د بچو منځ کې کله کله بې تکلفي کېږي لہذا حضرت تانوي رحمه الله د هغه یو مرید یې ورته وښو وایي د هغه نه بیعت وکړه او که هغه نه نو ډاکټر عبدالحی عارفي صاحب وایي د هغه نه بیعت وکړه او وایي د ډاکټر عبدالحی عارفي صاحب سره ستا دې ذهن کې که کوم خناس د علمیت سیاسي چې زه عالم یم زه مدرس یم زه مفتی یم دې نه د تکبر بوی د دې الفاظو نه راځي د دغې تکبر د ختمولو دپاره ډاکټر عبدالحی عارفي صاحب د مستند عالم نه دی په دغه میدان کې د هغه د امي حیثیت دی د هغه په لاس کې لاس ورکړه ستا دغه تکبر به هم د ذهن نه ختم شي نو ډاکټر عبدالحی عارفي صاحب ته زه کېنولم هغه د دارالعلوم کراچۍ فاضل دی حضرت مفتی تقی صاحب حضرت مفتی رفیع صاحب د ګڼ شمېر کتابونو هغه مصنف او لیکوال دی لیکن د یو امي سړي په لاس کې د هغه لاس د اصلاح دپاره ورکړل او وایي بیا ما باندې هغې خپل شیخ پابندیو لګولې چې ته به تقریرونو له نه ځې ته به اجتماعاتو له نه ځې پوسټر کې ستا نوم نه منم ستا د نوم سره القابات نه منم ناشنا پابندۍ را باندې رالې ما وی چې دا خو د دین خدمات دي دا پابندۍ را باندې وایي شیخ نصیر احمد صاحب د فیصل آباد یو ځل د ختم بخاري دپاره ما نه ټیم اخیسته ما ورته ویل زه خپل شیخ منع کړی نو شیخ نصیر احمد صاحب هم د ډاکټر عبدالحی عارفي صاحب د هغه خلیفه و وایي زه به دې اجازت ولم وایي ما یې که ته دې اخیستی شې بهر کیف هغه فرمایي چې څو کاله په دغه پابندو کې تیر شو وایي بیا یو ځل زه ځان سره کېنولم ما ته وی چې اوس د اصلاح وشوه او بیا یې ما ته د کور نه یو فایل را بهر کړه او هغې کې د ریحانة العلم د شیخ العرب والعجم د حضرت شیخ زکریا رحمه الله د هغه د خطونو یو لویه مجموعه دا یې زما مخې ته کېښوده چې دا خطونه د مدینې منورې نه حضرت شیخ زکریا رحمه الله رالیږلي چې د ډېر لوی سړي بچي دي او ډېر لوی کسان دي لوی خدمت به الله تعالی اخلي لہذا د هغوی په تربیت باندې پوره توجه ورکړه وایي زمونږ دا تربیت یې وکړه نو بیا یو ځل هغه دا خبره به کوله وایي 40 کاله زما د واده وشو زما د کورني ژوند وشو زما د بال بچ او زما د ښځې وشو نو په تقریر کې هغه دې خپل پیر ته دعاګانې وکړې وایي خدای دې زما د دې شیخ په قبر باندې کروڑونه رحمتونه را نازل کړي چې 40 کاله دا د هغه د تربیت برکت دی چې 40 کاله کې ما ته دا خبره نه یادېږي چې زما د ښځې به یو بل سره ترخ کلامي راغلي
داسې تربیت راله وکړه. نو محترمو عزیزانو زمونږ څومره اکابر کې تېر شوي دي هغوی په دغه میدان کې هغوی خدمات کړي دي. دغه اجتماعاتو ته راتلل که هغه علما دي او که هغه عوام دي عالم چې راشي دې کتابونو کې چې دا هغه څه ووایي دا د هغه د دې نه د دې کتاب نه د هغه وجود ته رامنتقل کېدل دا به د داسې یو شیخ کامل د هغه د نسبت او دارنګې دغه سلسلې په توسط باندې دا به چې کوم دی سید کېږي. په دې وجه باندې محترمو عزیزانو نن د غیر الله محبت ایستل دا د ظاهري کتاب په مطالعه باندې نه کېږي چې تر څو پورې زمونږ حضرت تانوي رحمه الله هغه سره خپل شاګردان کېناستل وایي حضرت الله ډېر لوی علم درکړی دی. د قرت متعلق که ستا کتابونه ګورو موږ وایو چې ته امام القرای د احادیثو شرح چې ګورو موږ وایو چې ته امام المحدثین یې. که فتاوه امداد الفتاوه ګورو موږ وایو چې ته د مفتیانو رئیس تېر شوی. په کوم میدان کې چې موږ ستا تصنیف اوچتو ته هغې کې د یو شیخ کامل حیثیت لرې هغه دې تپوس وکړه حضرت دا کمال دا د کومو کتابونو د مطالعې نه تا ته حاصل شه. وایي 3 کتابونه مې ژوند کې مطالعه کړل. یو چې کوم دی مولانا رشید احمد گنگوهی مولانا یعقوب نانوتوی او حاجی امداد الله مهاجر مکی د دغې اقطاب ثلاثو د دوی د ژوند او د زندګۍ نقشه مې په خپل ژوند کې راوستې ده. د هغوی د کردار مطالعه مې کړې ده. دا د ظاهري کتاب په مطالعه باندې نه دي حاصل شوي. دا د دغې اقطاب ثلاثو سره د وخت تېرولو او د نسبت د قایمولو په وجه باندې چې کوم دی سیب شوي دي. نو محترمو عزیزانو که د الله معرفت د الله محبت دا مونږ او تاسو په خپل زړه کې راوستل غواړو نو د دې سره د دغې اولیاو سره دغه نسبت به چې کوم دی سیب قایمولي. زمونږ یو ډېر لوی انسان تېر شوی دی حضرت شیخ جنید بغدادي رحمه الله هغه به وایي د تصوف د سلسلې مقصد دا دی چې د انسان دا زړه دا د الله د معرفت او د الله د محبت دپاره جوړ شوی دی چې دا د غیر الله د محبت نه خالي شي او د الله محبت پکې راشي. او یو ځل محترمو عزیزانو حضرت شیخ جنید بغدادي رحمه الله هغه خپلو مریدانو ته دغه حواله باندې د هغې اصلاحي کوله. یو زنانه ورته راله په برقه کې راله په پرده کې راله حضرت شیخ جنید بغدادي رحمه الله ته هغې ته خپل فریاد کړو ورته وایي حضرت زما د حسن و جمال د هغې نظیر او مثال دې علاقه کې نشته. د علاقې د مسلمانانو سره نه دا زما د حسن و جمال د کتو دپاره دلته راځي. زما حسن و جمال دا ضرب المثل دی خو د دومره حسن و جمال باوجود زما خاوند چې دی دا په نورو سرانو پسې ګرځي ما طرف ته توجه نه کوي او وایي که ته زما د حسن و جمال نه واقفه نه نو دا نقاب یې ورته پورته کړه. وایي زما دې مخ ته یو سکنډ وګوره چې کله نقاب د مخ ته لرې کړه او د شیخ جنید بغدادي رحمه الله د هغه نظر په هغه حسینه او جمیله زنانه باندې پرېوته نو د خولې نه یو چغه وخته او شیخ جنید بغدادي رحمه الله بېهوشه راپرېوته. مریدانو ورله تلي او لاس او زړه مږل شروع کړل چې کله په هوش کې راغی هغوی ته تپوس کوي حضرت وایي ته د دې زنانه حسن ته حیران شوې د دې د لاسه بېهوشه شوې. وایي والله العظیم که د زنانه د حسن نه بېهوشه یم خو نن دا زنانه د خپل حسن د هغې چې کوم دی محترمو عزیزانو هغه بړایي بیانوي او دلته راله او د هغې خاوند د هغې دې حسن ته توجه نه کوي په نورو زنانو پسې ګرځي. زه د دې د لاسه بېهوشه شوم که ورځ په قیامت ما الله خپلې مخې ته ودرئ چې ای جنید بغدادي زما غوندې جمیل ذات دا ستا رب و دا ستا اله و ستا دا زړه د ده د محبت او د ده د معرفت لوښی و دا ولې د غیر الله د محبت نه راډک کړی دی او زما محبت دې پکې نه دی ورچولی. نن د دې زنانه دې واقعي نه ما ته یو سبق او ما ته یو نصیحت چې کوم دی صحیح میلاو شه. نو نن محترمو عزیزانو او د هغه خلکو دپاره چې کوم خلک د الله د محبت دعوه لري او هغوی چې کوم دی په زړه کې د غیر الله محبت ورچوي نو سختې سزاګانې دا هغوی ته چې کوم دی صحیح بیا دنیا کې امتحانات مشکلات په هغوی باندې راځي. او علما د هغې نظیر او مثال د سورت یوسف یو واقعه چې حضرت یعقوب علیه السلام دا جلیل القدر پیغمبر دی پلار یې چې کوم دی اسحاق علیه السلام پیغمبر دی ترې اسماعیل علیه السلام پیغمبر دی نیکه ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی زوی یوسف علیه السلام پیغمبر دی
او په دغه خاندان کې 400 پیغمبران رالل. یعقوب علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی. تفسیر قرطبي لیکلي امام قرطبي رحمه الله د دې آیات مبارکه لاندې چې وبیس عیناه چې 40 کاله مې دغه یعقوب علیه السلام په دې خپل بچي پسې یوسف علیه السلام پسې جړولی دی. د سترګې تورې په جړا باندې ختم شوي. امام قرطبي رحمه الله لیکلي وایي دا 40 کاله جړه یې ولې وکړه؟ دا دومره سخت امتحان الله په یعقوب علیه السلام باندې ولې راوسته؟ وایي د دې وجه دا ده امام قرطبي وایي د شپې اودس وکړه، مصلی خوره کړه، رب ته په تهجدو او په راز و نیاز او په مناجات کې شه. مخې ته یوسف علیه السلام په کټ کې پروت دی. د هغه په حسن باندې چې د ده نظر پرېوته، د خدای نه توجه کټ شوه، د بچي محبت زړه ته راغی. الله په امتحان راوسته چې دا زما د محبت کې د بچي دا محبت رکاوټ جوړ شه. اوس به 40 کاله دې په دې پسې جوړ نکړي. نو محترم عزیزانو، نن که موږ او تاسو دغه سبق حاصلو دا مدرسه کې نه حاصلېږي. هغې دپاره د دغه ملنګانو او د دغه درویشانو او د دغې اولیاو قدمونو له چې کوم دی صاحب راتلل به غواړي انشاءالله تعالی چې دې سره د دنیا او د آخرت خوشحالۍ دا به زموږ او د تاسو نصیب کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.